یو اهم مسله د امن مسله ده. امن و امان د یو ملک د پاره د یو علاقې د پاره او دغه علاقې د وګړو او د خلکو د پاره انتهایی ضروری شی او چې امن و امان نه وي نو انسان ډیر عملونه ګډوډ شي. تر دې پورې ډیر اسلامي اعمال دي چې کله امن و امان نه وي تا هغه نشي کولی. چې علاقه کې امن و امان نه وي نو انسان جومات ته نشي تلی، مدرسې ته نشي تلی، تبلیغ له نشي تلی، او دغرنګې خپلو علما کرامو سره ملاقاتونه نشي کولی. د دین دپاره یو غونډه، یو جلسه، یو اجلاس، یو ایکټ او یو راجمع کېدل دا ټول شیزونه نشي کولی. عزیز ولی رشتهداري سره ختم شي او دکانداری او تجارتونه سره متاثر شي، ځکه چې مارکیټ کې امن و امان نه وي نو مارکیټ بند وي، او که مارکیټ کولام وي نو خلک سودا له نه راځي، یریږي. نو امن و امان عزتمندو د رزق نه، د کاروبار نه او د ډیر نفلی عباداتو نه بهتر شی دی. دې وجې نه تاسو ګورئ الله رب العزت هم امن خوښ دی. امن لفظ دومره اعلی دی چې د الله رب العزت دومره خوښ دی چې الله رب العزت قرآن کې اعلان کړی ومن دخله کان آمنا، وی زما دی کور بیت الله ته چې څوک هم داخل شو بس دا امن و امان کې دی، غم دی نه کوي. تر دې پورې عزتمندو چې د سړي جانی دشمن به بیت الله شریف ته داخل شو چا به ورته څه نه ویل، د پلار د رضوي د رور قاتل، ځکه الله اعلان کړی چې دلته امن دی. یعنې د قاتل سزا تقریبا په ټولو دینونو کې او په ټولو عدالتونو کې قتل سزا ده چې قاتل به وجنې، خو د الله د کور د تعظیم د وجې نه، د الله د وجې نه چې الله ویلی دی چې زما کور ته څوک رالی څه به ورته نه وی، نو عزتمندو عربو به داسې جاني قاتل ته هم هلته څه نه ویل. نو الله هم د قتل سزا قتل را لېږلی ده ولکم فی القصاص، خو بیا هم بعض حالاتو کې الله هم داسې غواړي چې بعضو ځایونو کې په بعضو حالاتو کې د امن وي، نور یو بل سره به راکاږئ. د هغې دپاره عدالتونه شته، جرګې شته، پنچایتونه شته، مشران شته، شملګر خلک شته، کینی به یو بل سره به خبرې صفا کوي، خو زما کور کې به امن و امانی. نو امن د الله رب العزت ډیر خوښ دی. او دغه رنګې دارالامان یو قسم له، او دارالامن د جنت نوم هم دی، هغه به هم امن یي هلته به هېڅ هم دی. دارالسلام د جنت نوم دی، سلامتی او د امن کور. نو د الله رب العزت امن دومره خوښ دی چې جنت لیم دارالسلام او دارالامن نوم یې خیری. دا شان عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام هم امن ډیر خوښو. نبی علیه الصلاة والسلام دومره امن پرستو چې کله مکه فتح شوه نو یو صحابي مخې ته ودرېدو او الیوم یوم الملحمه، نن خو د بدلې ورځ ده، دې خلکو موږ سره څه کړي او په کاره مو چې چا تا سره سخته کړي. د دنیا اصول هم دا دی، شرعي اصول هم دا دی چې الاذن بالاذن والانف بالانف والعین بالعین، سترګه سترګې بدله کېده، پوزه د پوزې بدله کېده. خو بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام امن خوښ کو، ویل نه سات دې داسې نه وي الیوم یوم المرحمه، نن د رحم ورځ ده، نن د امن او د سلامتیا ورځ ده. امن دومره بهتر چیز دی. اسلام موږ ته دا تعلیم راکوي، اسلام موږ ته د امن دومره تعلیم راکوي چې وی کم مسلمان بل مسلمان ته ملو شي وی فوراً دې ورته د ټولو خبرو نه وړاندې د روټۍ، د خوراک، سکاک، عزیز ولی، رشتهداري، ښه چارې، د دې نه مخکې دې ورته وایي السلام علیکم، یعنې زمانه په امن کې اوسه، په تا باندې د سلامتۍ وي، ګورې ونه یارېږي، زه ډاکو نیم او زه څه غل نیم او زه ستا بدخوا نیم. د ټولو نه اول به مسلمان ته د څه پیغام ورکوي؟ د امن. السلام علیکم، زما د طرف نه دې په تا باندې څه وي؟ امن وي.
سلامتی وي. نو امن د شریعت دومره خوښ دی چې مسلمانانو ته د ورځې چې څومره کسانو سره ملاویږي وي دې ته به د امن ټکی وی، امن 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 په دې الفاظ سره السلام علیکم السلام علیکم. موږ یو ښه چارې هاو آر یو، الله وایي دا شیونه جایز دي خو دا پرېږده. ټولو نه اول د امن پیغام ورکوي یو مسلمان ته چې هغه که ستا بچی دی، که ستا پلار دی، که ستا ګاک دی، که ستا رعایه ده، که ستا حکمران دی، چې د ټولو نه اول پوه شي چې دا سړی زما بدخوا نه دی او دا زما خیرخوا دی. نو د خیرخواهۍ دپاره به څه پیغام خو ورکې یا به لیکل ورکې. نو لیکلو ته به یا اوزګار یا به نه او یا به دله لیکل درځي یا به نه درځي. نو ډایرکټ السلام علیکم. که جي په خوله باندې ګونګې نو بیا وایي په اشاره باندې ووایه امن کې شه. دا د اشارې دي د امن. نو امن عزتمندو دومره بهتر څیز دی چې الله رب بل د امن د ټکي نه الله رب العزت او د رحم د ټکي نه الله رب العزت دا لفظ الله ته دومره محبوب دی چې الله د دې نه ځان له نومونه جوړ کړي دي. الرحمن، الرحیم، الرؤوف، اللطیف، الکریم، څومره نومونه دي د الله رب العزت چې هغه د امن د لفظ نه جوړ شوي دي، د رحم او د نرمۍ او د کرم د ټکي نه جوړ شوي. دا ټول نومونه نو عزتمندو امن د الله م خوښ دی، د رسول م خوښ دی. او امن عزتمندو چې کوم ځای کې وي هلته خوشحالي وي، عبادات هم صحیح، کاروبار هم صحیح، عزیز ولی رشتہ داری هم صحیح. د انسان خپل عزتمندو بدن هم خوشحالی. د کم انسان په ذهن کې چې د بدامنۍ سوچ وي دې ته نیګیټیو تھنکس وایي یا تھنکینګ وایي. بد سوچونه چې وي د انسان په بدن کې هم امن نه وي. تاسو لاړ شئ که نه تا ته ډاکټر وایي بهی ته د ډپریشن شکار یې. ډپریشن څه ته وایي؟ تا یو بدامني یو غلط سوچ په ځان باندې حاوي کړی دی چې مثلا دا سړی ما نه ولې مخکې شوی، زما ورور ولې ما سره داسې وکړو، پلاني ولې داسې وکړو، ډنګري ولې داسې وکړو. دې ته وایي بدامني، غلط سوچ. چې کله دې دا په دماغو کې راوستو ډاکټر وایي شوګر دې زیات شوی دی، وایي ډپریشن پرېږده، غلط سوچونه پرېږده. نو بد امنی یعنی غلط سوچونه د انسان په خپل بدن باندې بیماریان راولي. نو په ځان باندې رحم کول پکار دي. د بد مرغه عزتمندو اسلام د امن د پاره راغلیو، خو نن په اسلامي ملکونو کې خصوصا زمنګ په ملک کې بعضو علاقو کې او بعضینو کې ډیر بد امني ده. موږ نه عزتمنو زرګونو کسان تپوس کوي مولوي صاحب امن باره کې څه ووایه. نو عزتمندو د دې لپاره ډیر زیات کسان موږ وقف کړي دي. خو ډیره د افسوس خبره ده چې کوم کسان موږ د علم د امن علم بردار جوړ کړیو، د امر لیډران جوړ کړیو، د عمل مشران جوړ کړیو، هغوی په خپله په امن کې پراته دي، په خوشحالۍ کې پراته دي، خو د هغې د وجې نه عوامو ته هېڅ فایده نشته. د مارکیټونو حالت څومره خراب دي. تاسو الله حاضر ناظر کړي چېرته کوم لیډر تاسو له راغلی دی، د کومې پارټۍ لیډر چا له راغلی دی چې انشاءالله لږ صبر وکوي او الله به خیر کي او دا حالت به سم شي. تیل ګران شي، بجلی ګرانه شي، بیان ورکوي. بالکل بیان خو عزتمندو یو ماشوم هم ورکولی شي. یو مایک له ورکوه ته یو څو کنځلې حکومت ته وکړه او واپډا والا ته یو څو کنځلې وکړه. کنځلې خو هر سړی کولی شي. توتی ته چې کوم دی یو څو خبرې زده کوئ واپډا والا باندې د لعنت یا به مو واپډا والا باندې د لعنتي، حکومت باندې د لعنتي او لیډرانو باندې د لعنتي. دا خو توتی م ویلی شي. هلکه لیډره که هغه د هرې پارټۍ دی، که عالم دی که غیر عالم دی، خو لیډران دي او ووټونه یې اغوستي دي. نو عزتمندو د هغوی دا ذمهواري ده، زموږ هم ذمهواري ده. خو عزتمندو د جومات عالم او د تبلیغیانو عموما د هغوی سوچ دی چې موږ معاشره کې لاندې سطح نجي سطحې سره امن و امان راولو. د هر چا خپل یو دایره کاري. صحیح شو؟ نو عزتمندو موږ خپل دایره کار کې کار کوو. که هر عالم ځان نه لیډر جوړ کړي او هر عالم ځان نه عزتمندو د ملک خلاف، د فوج خلاف او د یو خبرې خلاف راوځي، نو یو لوی نظام به درهم برهم شي. بیا د هر سړي سوچ هم جدا دی، یو لوی افراتفری به جوړه شي. نو د دې لپاره عزتمندو بهترینه سیاسي طریقه دا ده
چې دغه سیاسي علماء کرام چې کوم په لوی لوی سیټونو باندې ناست دي، په لوی لوی عهدو باندې ناست دي، او د دې ټولو پارټیانو د نشنلیانو، د پیپلیانو، د مسلم لیګیانو او د پی ټي آی والا د دې ټولو مشري ده. دا حکومت کې ټول مشران دي، تاسو ته پته ده. دا حکومت د ټولو دی، هر کس پکې د یو علاقې، خصوصا زمونږ د علاقې ګوره بیل پارټۍ والا د صوبه سرحد مشر دی، د بل علاقې بیل دی، نو ټولو سره مشري ده، کم از کم د خپل علاقې خو شته او د دوی وفاق سره هم تعلقي. دوی خو په خپله څه کار نشي کولی، یا که کوي هغوی سره مشوره کوي، نو دا خبرې د یو سره وکړي که ډېر علاقې دي لکه وزیرستان شو او داسې بعضې نور علاقې دي عزتمندو، هلته خلک مري او ورځ په ورځ باندې عزتمندو اوچتېږي. نو د دې دپاره آواز اوچتول، خو عزتمندو توانا آواز، مضبوط آواز، طاقتور آواز، داسې خو موږ هم دا آواز اوچت کو، خو زمونږ آواز څه دی؟ په یو عزتمندو په یو کوټه کې لکه د توتي آواز، بارې څوک اوري نه، چاته پته هم نه لګي. نو د دې وجې نه عزتمندو اوس بیا یو حالات خراب شوي دي. هغه یو د جاهلیت دورو چې اونچ او نیچ به پکې وو، عربي غیر عربي او دغه رنګ عربي اجمي، هغه څیزونه بیا شروع شوي. پښتانه پنجاب نه مني او پنجاب پسې غلیظې کنځلې کوي، پنجاب والا پښتانه نه مني، بلوچستان وزیرستان یو بل ته کنځلې کوي، د یو بل صوبې د یو بل د ځان دپاره دشمنان ګڼي. د دې وجه څه ده؟ یو خو دی عزتمندو حکومت بعضی کارونه او بعضی توجه بعضی علاقو ته زیاته ورکوي، بعضو ته کمه ورکوي. بعضو علاقو کې امن ډیر دی، بعضو کې کم دی. نو د چا په کور چې اور بلیږي، د چا په کور بم غورځېږي، د چا په کور باندې عزتمندو ټوپک تمانچه استعمالیږي، هغه غریب چې چغې نه وایي څه به کوي؟ او که حکمران ته آواز نه کوي، چا ته به آواز کوي؟ حکمران مثال د پلاري، د موري. دی وجې نه عزتمندو مادر ملت کو وطن ته ویلی کیږي. مادر ملت، دا د ملت مور ده، دا ملک. او د ټولو نه اول چې په انسان باندې درد راشي څه آواز کوي؟ د الله نه باد څه وکړي؟ مورې، پلاره. نو الله ته خو خلکو سوالونه ډېر وکړو. نو اوس په کار دا دي عزتمندو د حکومت صاحب اقتدار خلک، فوجیان، عدلیه او لیډران، دغه درې کسان زمونږ د ملک عزتمندو ذمہواران هم دي او زمونږ د ملک عزتمندو واکدار هم دي، او موږ د هغوی نه به تپوس هم کوو، سوال باندې کوو، زارۍ باندې کوو. که به زارۍ باندې نه کېږي نو طریقې دا د عزتمندو ټول چې زی راځي ابازوله به راځي، هم زمونږ په سر باندې دی، ځکه دا ټول لیډران موږ مقرروو. مه ورکوئ د یو لم ووټ مه ورکوئ. یو کال داسې وکئ چې د سوالګرو په شان باندې دا خلک ګرځي او د سپو په شان، د کوڅه ډب سپو په شان باندې ګرځي او کمې کوڅې ته ورځي او خلک یې په کاڼو ولي. داسې خو چېرته وکئ که نه، ستا په کونه کې هم چینجی دی او د بجلیګر ملاقات بعضې کې پوره غټ غټ ماران او لړمانان دي. د غریب سړي او د غریبې ښځې زوی زنده‌باد زنده‌باد کوي، خو ورته پته وي چې دا زموږ لیډر صحیح نه دی، خو ورته پته ده زموږ پارټي صحیح نه ده، خو صرف د دې دپاره یو څو روپۍ ورته جب کې اچولي، یا زه به دې په ټویل کې نوکر کم، یا یو ځای کې به دې چوکیدار کم. د دې دپاره دا چغې وایي. نو عزتمندو زمونږ او ستاسو هم غټه ګناه ده، دا یاد لرئ. نو د دې دپاره عزتمندو یو درخواست د عوامو نه دی، یو درخواست د صاحب اقتدارو نه دی، دوی له دا کول پکار دي. حکمران عزتمندو د حکمران او د فوجیانو ډیر لوی حیثیت دی، د دوی د پلار حیثیت دی، او د پلار ټول مال دغه په اختیار کی، چې کوم زوی له ورکوي کوم له نه ورکوي، مختلف کارونه پکې کوي، نو دا ملک د دوی په اختیار کې دی. الله دوی له ډیر لوی عزت ورکړی دی، د فوج له، د حکمرانانو، د لیډرانو له، چې د پاکستان غوندې ښایسته او یو مزیدار ملک چې د دې عوام په یو لالیپپ باندې او په یو وړوکې خبره هم دوکه کېږي، هسې ورته ووایه انشاءالله 15 کاله پس به بجلي اسانومه ټول ووټ دغه شي. دومره حکمران د خرو په شان عوام چې په یو خبره باندې بدلیږي، چې 15 کاله او 10 کاله پس ورته یو واده کوي په هغې هم بدلیږي. داسې عوام د دنیا یو ځای کې هم نشته دی. خو دوی عزتمندو بیا هم دې عوامو له هېڅ نه ورکوي، هغه خره له هغه ګیام نه ورکوي.
وی زمانه خپل کار کوه ځان لې ګټه که نه او الله د لغټ تن بدن در کړی دی تاسو یقین وکړئ د خرو په شان سلوک موږ سره کوي خو هغه خر چې څوک ورته ګیا چې هغه به هم عزت نه کي دوی موږ سره دغه سلوک هم نه کوي وایي ځان له په خپله ګټه دې نالو مالو باندې شته او کار را باندې کوي ټول نو د دې وجې نه عزتمندو یو درخواست فوجیانو ته او دغه رنګې لیډرانو ته دی چې خدا را که د دې عوامو غم تاسو ونه کو او خپلو کې کښېنئ دوه په دوه باندې کښېنئ او ټول په ټول باندې کښېنئ او د دې عوامو دپاره یو لار راوباسئ چې کوم علاقو کې ظلم دی که د عوامو ظلمي نو علما کرام فوجیان سیاسي امایدین دې هلته راشي او هغوی ته دې وایي یا عوامو سرکشي مه کوئ ظلم مه کوئ دا زموږ حکومت دی د خدای شکر وباسئ هر څه شته چې څه تکلیف تاسو ته لږ ډېر دی هغه بدله موږ درکو هېڅ غم مه کوئ خورئ څکئ مزې کوئ نو په کار دا دی چې دوی راشي او د هغه علاقو عوامو ته تسلي ورکړي د هغوی په کور کې بمونه پرېوتې دي مړي شوي دي هغوی له چې تسلي ورنه کړله نو عزتمندو د پښتنو قانون دا دی دا بدلالي بلکې د هر چا دا قانون دی د زناورو هم دا قانون دی نو د دې وجې دوی له تسلي پکار ده چې کوم پکې سرکشه کسان دي باغیان کسان دي بلکل هغه نیولی هم شي سزا هم ورکولی شي د باغي سړي سخته سزا ده انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا کم سړی الله رسول سره بغاوت کوي او په ځمکه کې فساد جوړوي ملک کې ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض نو هغې له څلور قسمه سزا ورکولی شي قتل کولی شي ملا سپي هم ترې کټ کولی شي او د ځمکې نه هم ویستی شي خو عزتمندو چې کله حکمران ظالم شي لیڈران ظالم شي د دې بس کې وہی وہی قاتل وہی منصف وہی شاہد ٹھہرے وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے اقربا میرا کرے قتل کا دعویٰ کس پر یو سړی منصف هم دی قاتل هم دی او ګوام دی وایي زما رشته داران ګیله چاته وکړي کیس په چا وکړي نو د دې وجې نه عزتمند حکومت لم پکار دی حکمران باره کې دومره لوی فضیلت راغلی دی دومره لوی فضیلت چې صحیح حکمرانی او صحیح د فوج او د دې د صاحب اقتدار انسانی نو وایي د قیامت په ورځ باندې اووه کسان به الله د خپل عرش د سوري د لاندې ساتي سبعة یظلهم الله یوم القیامة لا ظله الا ظله وی و کسان به الله د عرش د سوري د لاندې ساتي یو پکې دی امام عادل د یو ملک ښایسته او ښکلی او عادل مشر کاغه فوجي دی کاغه سیاسي مشر دی کاغه د عدلیې مشر دی وی داسې کس به الله خصوصي طور سره د خپل عرش در سوري لاندې ودرئ چې ته مه ودرېږه انور ته ټیک ده ته نور ګناهګار وې ته نور ډېر کمزوری وې خو تا زما رعایه له ډېر زیات سهولت او امن ورکړی و د دې د وجې نه دې صرف بخم نور منظور او دا نورې قیسې دې کمزوري دي خو امن کې ستا لوی کردار و نو د دې وجې نه عزتمندو زموږ یو دا گزارش دی چې په کار دا دی موږ علما کرامو ته خلک ګیرې کوي نو عزتمندو اصل اقتدار یا د فوج په لاس کې دی یا د لیډرانو نو لیډرانو ته تاسو ووایئ موږ به مو وایو او الله دې وکړي زموږ د اواز هم ورسي چې په دغه بعضې علاقو باندې څه شي د امن و امان فضا قایمه شي الله دې دغلته امن و امان راولي او چې کوم حکمران عزتمندو صحیح نه وي کاغه د فوج مشر دی کاغه د یو پارټۍ مشر دی نو حدیث پاک کې راځي مسند احمد روایت دی ینصبو لکل غادر لواء یوم القیامه وی د قیامت په ورځ باندې به د هر دوکمار انسان دپاره یو جنډه په دې شا کې لګېدلې وي په دې شاته سامان کې به الله بعضې کسانو ته جنډې ولګوي لکه څنګه چې موږ په سایکل موټر سایکل او موټر کې لګو په دې شاته ډیګۍ باندې نو د بعضو خلکو به په دې شاته ډیګۍ باندې او په دې شاته بانټونو باندې غټې غټې جنډې لګېدلي وی تاسو ته پته ده د ټول نه غټه جنډه به د چای وی ولا غدرة اعظم من غدرة امام عامتن وی د ټولو نه غټه جنډه به د هغه حکمرانی چې هغه خپلو رعایاو سره غداري کړې وي قسم دې زموږ د دا لیډران نه دي یا دا مشران د دوی به د مینې پاکستان نه هم غټې غټې جنډې په دې کونه کې ولاړي د قیامت په ورځ وبې وینئ
او دا مینار پاکستان د لاندې سوري لاندې به سره تاسو هم روانې چې چا وله اوټونه ورکړي دي بیلته زنده‌باد مرداباد کوا لږ شان عزتمندو ځان کې تاسو هم غیرت پیدا کړي. یو بابا نه چا تپوس وکړو نو پیله سوال او زاری د عزتمندو. دویم نمبر د جمهوریت لاره زمونږ ملک کې دا ده چې ووټ صحیح له ورکړه. کم از کم دا یو لاره هم تا اختیار نه کړه نو ته به د جهاد لاره څه اختیار کړې، ته به د اتفاق لاره څه اختیار کړې. د ووټ یو اسانه لاره وه هغه هم تا صحیح استعمال نه کړله او بیا کله یو ته کنځل او کله بل ته کنځل. یو بابا نه چا تپوس وکړو ویل بابا دا فوټبال یې چېرته په پیله ځل ولیدلو نو که فوټبال تاسو لیدلی یو غټ گین وي او هر یو سړی هغې له لتې ورکوي، څوک یې داسې ولي څوک یې داسې ولي، هغه ته څه پته و چې دا لوبې دي. نو هغه بابا ته یو کس وایي چې بابا د دې شي څه قصور دی چې د هر سړی وله لتې ورکوي، ولې وله هر یو سړی لتې ورکوي، څوک یې دې خوا لتې پرېږدي نه. هغه ورته ویل بچیا دې له ځکه لتې ورکوي دا دننه خالي دی هوا پکې نشته، دننه خالي دی. که ده کې خپل زور وی چا به وله لتې نه ورکولې. یو نری پوکڼۍ ده، نری پوکڼۍ بلکل وړوکې او ارزانه، هغې کې چې هوا ډکه شي نو خپل زور پکې را پیدا شي نو بس پړق چې تا نه والوځي. ماشومانو پسې ټوپونه وایي، شیخانو پسې ټوپونه وایي او په لاس کې دې نه راځي ځکه دننه پکې خپل هوا پیدا شوه. خلک وایي که نه هوا. نو الله رب العزت وایي چې تاسو بې اتفاقه خلک یې زه به قسم دی ستاسو هوا وباسم. دا د قرآن الفاظ دي. وایي هوا به م وباسمه بې وقته به م کمه. دې وجې نه اتفاق او اتحاد پکار دی. فوج له پکار دي لیډران والي په لاس کې، خو که هغوی نه تپوس وکړي لیډرانو کارنامې درته وښیي او ویډیوګانې درته وښیي توبې به وکړي. عزتمندو دا کم کسانو له چې تاسو ووټونه ورکړي دي او د هغې بعضې علاقو د کسانو چې کم منصوبي دي او هغې خلک د حکومت خلاف د فوجیانو خلاف قتل و غارت کوي ځای په ځای ولي، هغه درته وښیي چې ګوره دا زموږ د ملک سړی دی او ګوره دا ملک له دا نقصانات ورکوي، فوجي تنصیباتو له نقصان ورکوي، قومي خزانو له نقصان ورکوي. نو راشه دې خلکو باندې څنګه کې دوی خو د ډب نه بغیر نه سمیږي. او څه ځایونو کې عزتمندو حکومت نه زیاتې وشي ځکه حکومت څه خدای خو نه دی که نه، فوج څه خدای خو نه دی، هغوی نه هم زیاتې کېږي نو هغوی نه هم توبه استغفار کول پکار دي. کم زیاتې کار دي وشي د خپلو عوامو نه او د هغې علاقې د خلکو نه معافي غوښتل پکار دي. نبي علیه صلات وسلام یو ځل د هغه نه غټ لیډر نشته، غټ فوجي تی نشته او غټ عالم تی نشته. یو ځل نبي علیه السلام عادت ده چې کله به جنګ ختم شو نو اعلان به وکړو هلکه چا سره څه زیاتې شوي نو ووایه. نو یو ځل اعلان وکړو ویل هلکه که چا سره څه زیاتې شوي نو ما ته ووایي. یو صحابي را مخکې شو ویل جي تاسو نه یو خبره یو زه لرمه ما ته زیاتې ښکاري چې تاسو نه زیاتې شوی دی. ویل بلکل بچیا زه مشر یم که هر څه ما اعلان وکړو ما نه بدله اخیستی شي. ویل څه چل شوی دی؟ ویل جي تا په چوکه باندې زه په ملا باندې ووالم دا لینونه چې سیده کېدل، حالانکې فوجي داسې کولی شي، مشر داسې کولی شي. صحیح شو؟ امام پکار دی چې کله ناکله مقتدیانو غوږونه راکوي صف کې سیده کوي، بعضې کاږه واږه ولاړي. حضرت عمر صاحب به یو صف کې ګرځېدو خو موږ ځان له کار نه ګورو، کېدای شي دا کم مونځ کې صفونو کې ګرځي او دغه مونځ هم دې په نصیب کې نه وي بیا. بهرحال عزتمندو نو نبی علیہ السلام ورته ویل بچیس ټیک ده بلکل دا واله چوکا او دا واله زه او دا واله ته. ویل جي زه یو بله خبره وایي کوم وخت کې چې زه تا په چوکه ووالم په هغه وخت کې زما په بدن باندې کمیس نه و او تاسو کمیس اچولی دی. صحابه کرام ډېر زیات غوسه شو چې دته دې اوس خیال دی هلکه ته خو یې سیده کولی او داسې په غټ ډانګ خو یې نه والی او کمیس په پکې اوس څه ضرورت دی؟ نبي اسلام ویل نه زه به د قیامت پر ورځ الله له جواب ورکوم، زه د چا حق په خپل ځان باندې نه پرېږدم. کمیس نبي علیه السلام وویستلو. سوچ کوئ د نبي علیه السلام لاړې به چا ځمکې ته نه پرېغوستلې. سوچ کوئ نو په دې وخت کې به صحابه کرام څومره غوسه شوي. نبي اسلام ویل نه د بدلې خبره ده، د حق خبره ده، به دته اختیار شته. نبي اسلام کمیس وویستو، هغه صحابي نبي اسلام ته وایي شا که په شا دې والې ومه. نبي اسلام ته شا راواړول چې په شا یې واله نو نبي علیه السلام پورې داسې ونښتلو او چوکې غزار کړه او د نبي اسلام مهر نبوت دلته او هغې چپ کو او په جړا شو. ویل یا رسول الله ما ګستاخي کړې ده او ما معاف کا. ویل ما ته پته وه چې زما شاګرد او زما صحابي زما ګستاخ نشي کېدی، زما تاسو باندې یقین دی. ویل یا رسول الله زما زړه غوښته چې زما بدن ستا بدن سره ولګېږي او دا مهر نبوت زما د شونډو سره ولګېږي، د دې دپاره مې دا ګستاخي وکړه. نبي صلی الله علیه وسلم نه دا د مینې یو اظهار دی تا په دې طریقې سره وکړو. خو دې کې اصل نقطه دا ده چې نبي علیه السلام ته وګوره عزتمندو کمیس یې ورته وویست
نو د دې دپاره عزتمندو زموږ درخواست دی صاحب اقتدار خلکو ته چې هغه په دې خبره باندې سوچ وکړي چې کم لیډر لاړې دغه غم ځپلو خلکو لا دغه دردېدلو خلکو لا چې په کوم علاقو باندې ظلمونه شوي دي هم اقا لیډر زندهباد که هغه عالمي عالم زندهباد که هغه عزتمندو پیپل پارټۍ والا وي هغه زندهباد که هغه نیشنل پارټۍ پی ټي آی والا وي او اقا زندهباد په منبر مې ورته ویل هغه زندهباد او چې کوم څوک لا نړۍ د ځان غم یې وکړو دا ټول مرداباد او غټو غټو جنډو ته د قیمت په ورځ باندې دا خپل بانټونه او دا خپل عزتمندو دا ډیګۍ ټینګې کړي دا طریقه د عزتمند نو لږ شان دغه کول پکار اتفاق او اتحاد سره کیږي یو ځل یو سړی یو انګورو والا یا کیلو والا لراله هغه ته د انګور په څو دي هغه ورته دا غونچه کې چې کوم انګور دي بعضې غونچه وي صحیح شو ګوچه ورته وایي په ګوچه کې چې کوم انګور دي دا په 300-500 روپۍ باندې کیلو دي دا کیلې په 200 روپۍ درزن دي او ویل دا دانې چې پرتې دي دا په 80 روپۍ په 80 روپۍ باندې دي داسې که نه دانې انګور ارزانه او چې کوم غونچه کې چې کوم دی برابر وي هغه سي ولې دا لاندې انګور نه او ته چې خورې نو د دې ګوچې نه به دا دانه واپس را کټ کې که نه خو عزتمندو بیا هم هغه انګور ګراني هر چا ته پته چې دا به زه را کټ کومه دانه به کومه بیا هم هغه انګور ګراني ولې هغه انګورو کې اتفاق وي هغه کیلو کې اتفاق وي ټول یو بل سره یو ځای وي د هغې قیمت ګران شي او کومه چې دانه جدا پرته وي اگر چې هغه ښایسته انګوري خو هغه څوک ګران نالي دغه رنګ عزتمندو زموږ لیډران فوجیان عوامو له پکار دي پاکستان زموږ د ټولو ملک دی اوس ته پاکستان کې پروت دی او ته د نورو ملکونو دپاره عزتمندو چې کوم دی دغه کې منصوبې جوړې او هغوی سره ملګری کېږي نو فوج به تا نه پرېږدي لیډر به تا نه پرېږدي داسې لیډر هم نه یې پرېغوستل پکار خو عزتمندو د یو څو کسانو د وجې نه که یو څو کسان داسې ټولو له عذاب ورکول صحیح نه دي اقا کسان ونیسه تا سره ټمبم هم شته تا سره فوج هم شته تا سره پولیس هم شته تا سره ټکنالوژي شته هم اقا کس په کور کې گرفتار که هماغه ورځ کې څه مسله راله یو ځای کې ما ته یو کس ویلی چې کوم دی ستاسو رشته دار دی داسې ما ویل وروره په دې غلط کار کې موږ سره بالکل ملګري نه یو بلکې موږ درته سوال کوو چې سړی ونیسه خوشحاله شو حکومت ته ووایه بھئی زموږ خاندان کې داسې زهریله کس دی وینیسه چې دا نور کس دی په امن کې شي غلط سړي سره به نه ودرېږئ ټول به د دې خیال ساتو که نه انشاءالله نو بهرحال عزتمندو دا یو امن و امان خبره او دا مې درته بیان کړه الله رب العزت دې موږ او تاسو ته امن و امان نصیب کړي چې کوم انسان عزتمندو امن و امان خیال نه ساتي او تکلیف ورکوي او کوم انسان د بل خونه ورانوي کوم انسان چې د بل خونه ورانوي دکان ورانوي د هغه بال بچ کې بې اتفاقي پیدا کوي ښځې او خاوند کې بې اتفاقي پیدا کوي رونو کې بې اتفاقي پیدا کوي ملک کې صوبو کې بې اتفاقي پیدا کوي فوج او عوامو منځ کې چې کوم دی بې اتفاقي پیدا کوي داسې انسان عزتمندو دې ته فسادي انسان وي او د دې سخته سزا هم راغلې ده او الله رب العزت دا په خپل کور کې هم خوشحاله نه ساتي دا یاد لرئ او دغه رنګې مشهور شعرونه دي کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې ګینې ستا به د کوهي په غاړه لار شي چاه کن را چاه در پیش فارسیبان هم وایي چې بل ته کوهي کرې ستا به کوهي از یو سا سوشل یوریب چې کوم شی کرې هم هغه به ریبې پښتانه مو چې څه کرې هغه به ریبې یو عجیبه خبره ده پخوا یو مشهور قاضي تیر شوی دی قاضي ابن ابي لیلا دا ډیر ماهر قاضي تیر شوی دی یو ورځ یو دوه ښځې د دې په عدالت کې رالی یو کیس یې پیش کو خو ډیر دا قاضي مې حیران کو چې دا څه ناشنا کیس دی او آخر دوی څه دپاره راغلي دي څه کیس دپاره نو ډیر اخره کې پې پوه شو دراصل هغوی راغلي د میراث کیس دپاره او د یو ښځې په دې بل ښځې باندې د ظلم دعوه کوله دا یو ښځه چې کوم د عزتمندو د دې ورېره وه دا بلې ترور وه د پلار خورې وه نو د دې ښځو کیس راغلی و قاضي صاحب ورته وایي کیس بیان کا وایي دې مشرې ښځې ته وایي زه ته پهله خبره وکړه ته مشرې هغه ویل نه زه خپل اختیار دې کشرې ته ورکوم او حکم ورته کوم چې دا دې پهله بیان وکړي کیس دې بیان کړي
وایي څه چل شوی وایي زما دا ترور ډېره ښه ښځه وه زما مور مړه شوې وه دې زما ډېر ښایسته تربیت کړی دی زه چې لږه غټه شومه نو زما د تره لور لی چې کوم دی زه په نکاح ورکړمه ډېره خوشحالي په ما باندې وکړله ویل دا خو ډېره ښه خبره ده وایي تاسو خو یو بل خلاف راغلی ویل جي مخکې واوره مخکې چپې شماره ویل داسې چلو شو چې زما واده یې وکړلو د دې یو کشره لور هغه راغټه شوه یو ځل دا ما کره راله چې ما کره راله نو زما د دې خاوند د خوشحالۍ نه وکتلې او زما خوشحالي وکتله ډېر ښځه خوشحاله ومه نو دا خوشحالي په ما پیرزو نه شوه بیا او هغه زما خاوند سره د دې خپل د دې لور د رشتې خبره وکړله نو چونکې زه خو لږه زړه وم او هغه وړه وه نو او سړو کې خو دا کار دی چې تازه کل جدید لذیذ هر تازه شی د ده خوښېږي نو بس دغه جینۍ خوښه شوه خوله کې ورته اوبه رالې دې ښځې ورته ویلې چې دا جینۍ به دله زه در کوم خو په یو شرط سره چې ماله ته خپل واک او اختیار راکړې د طلاق دې ته تفویض طلاق وایي هغه ورته ویل بس جینۍ راله راکړه هر څه ستا د دې خپلې لور نکاح سره وکړله چې کله یې پیله شپه وه دا بوډۍ له خو یې واک ورکړی و دا راله هغه اولنۍ وایي زه یې طلاقه کړم چې ستا خاوند ماله اختیار را کړی دی او هغه اختیار استعمالوم او ستا د خاوند په ځای باندې زه تاله څه در کوم طلاق در کومه وایي زه د کور نه چې کوم دی در به در کړم خپله ترور مې ده در به در یې کړم داسې ظلم را سره دی وکړو یا بیا نه واده کولی بل ځای کې به واده کړی خو ظلم یې را سره وکړو کېده کېده عزتمندو داسې چلو شو چې دې جینۍ خو هم په زړه کې دا خبره ونیوله یو ورځ چې کوم دی هم د دې بوډۍ کور ته لاړه نو د دې بوډۍ دا خپل خاوند چې کوم دی دا یو شاعر پرست او حسن پرست و نو به داسې چلو کو دی یو څو شعرونه میرونه یو څو اداګانې دی شاعر ماما ته ور واورولې بوډا سړی و د هغه دا جینۍ ډېره خوښه شوه ځکه بوډۍ د چا خوښوي دا جینۍ ورته وایي چې ته خو ماشاءالله ډېر لوی شاعر یې او ډېر کمالي سړی زه سره نکاح کول غواړم هغې ویل ما سره نکاح کې زه خو مشر سړی یم ویل بلکل ستا د کمال زه قدر کومه او زما د جمال به ته قدر کې نو ما کې جمال دی او تا کې کمال دی نو دا دواړه چې راجمع شي نو ښه یو ښایسته چار به دې جوړ شي جمالین کمالین به دې جوړ شي ویل زه صحیح ده نو بهرحال عزتمندو خو ویل په یو شرط سره چې ماله به د طلاق واک او اختیار راکې نو بس ویل ټیک ده نو دغه ښځې چې کوم دی خاوند دغه بوډۍ ښځې خاوند دې سره نکاح وکړله او په پیله شپه باندې رالی او هغه بوډۍ له طلاق ورکو دی جینۍ هغه بوډۍ د خپل هغه زوړ خاوند نه خلاصه کړه مګر خپل ترور نه بدله واغسته نو دې بوډۍ خو خپله لور د دې جینۍ په هغه زوړ خاوند باندې واده کړې وه نو یو ځل چې کوم دی هغه خاوند او دا ترور بیا هغه شاعر سره چې د جینۍ نکاح وکړه هغه شاعر یو څو ورځې پس مړ شو چې مړ شو د هغې ټول مال دې ته پاتې شو نو دې بوډۍ دعوه وکړه چې زه خو هم د دې ښځې مال راکړه هغې ورته ویل د دې خو ما سراق نه کېږي دلې خاوند طلاق ورکړی دی او عدت یې تېر شوی دی دا خو زما خاوند دی غریب نه هغه مالم لاړې بله ورځ یې هغه لور ته وله پروګرام جوړ کو او هغه لور او دا بوډۍ او د دې دا زوم دا د جینۍ کره لاړې تعزیت دپاره چې خاوند یې مړ شوی دی نو دې د هغه جینۍ خاوند ته چې کوم دی دانه واچوله او دام او جال یې ورته واچو او هغې ته یې زه به سر ما سره ډېر مال هم پاتې شوی تیار د خاوند نه او تا سره هم مال دی او دام مال دی او ډېره ترقي به وکړو ویل ښه ویل دې له طلاق ورکړه د دې بوډۍ دې لور له بس هغه خو په دې په هغې چې د بوډۍ لور له هم طلاق ورکړو نو بوډۍ عدالت ته راله ویل دا کومه مکاره ښځه ده او مدارۍ ښځه ده د دوو میړهګانو میراث یې ووالو زما د میړۍ م ووالو هغې هم راکش کو د افغانانو خبره او هغه خو مړ شو مالو ته میلاو شو او اوس زما د لور کور هم تباه کو هغه هم ځان سره هغې له هم خاوند طلاق ورکو اوس د دې سړي میراث به هم چې کوم دی دې ته میلاویږي نو دوه ښځې هم طلاق کړې او دوه مالونه هم ووال نو قاضي صاحب وایي چې اوس وایي قاضي صاحب ته فیصله وکړه څومره ظلم دی جینۍ موږ سره وکړه هغې دې کې د ظلم څه خبره ده تا هم طلاق ورکړی دې هم طلاق ورکړی تا هم لور له میړه کړی دی دې هم ځان له میړه کړی دی نو ودونه کول دا ټول کارونه جایز دي دې کې یو کار هم ناجایز نشته چې ستا دپاره جایز دی دې دپاره هم ناجایز دی لہذا د دې خبره صحیح ده نو بیا دې قاضي دا خبره منصور ته چې کوم بادشاهي وخت و هغه ته دا خبره اوروله هغه د خندانه مړ شو چې د جینۍ په کومې طریقې سره د خپلې دغه ترور نه او د هغې د لور نه بدله واغسته او د یو کور په ځای باندې دوه کورونه وران کړه او مالونه یې ووال نو هغې ویل وی خلکو او بادشاه وی خلکو د پاره کندې جوړوي په کنده کې غورځوي وی دی خو دا بوډۍ او دا لور په یو لوی دریاب کې لړه کړه
دی وایي زموږ چا دپاره کندې مه کوئ که هغه حکمران دی که هغه عالم دی که هغه بادشاه دی که هغه امیر دی که هغه رور دی چې د چا لپاره کندې ګورې همدغه کندې کې به د خپې ککړېږي او غورځېږي به الټه به غورځېږي او سبا به د څوک د راښکلو دپاره هم نه وي بلکې خلک وایي زه شکر دی چې د دې مردار نه خلاص شو نو د دې وجې نه عزتمندو د یو بل خلاف منصوبې به نه جوړو کړی انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي